یو کس دی د هغه کاروبار نشته، ټکرې وی او څه کار روزګار یې نشته، څه کار روزګار د خوښې کاروبار نه ورته میلاویږي. یا یو کس دی د هغه کار روزګار خو شته دی خو د هغې په خوند مزه نه پوهېږي، برکت پکې نشته دی. نو د هغې دپاره چې د چا کاروبار نشته دی، څه کاروبار ورته نه میلاویږي، د حلال رزق ګټلو څه ذریعه ورته نه میلاویږي، یا چې د چا کاروبار شته دی خو د هغه د خپل کاروبار نه مطمئن نه دی، په ګټه تاوان نه پوهېږي، په خوند مزه نه پوهېږي، نو د هغې دپاره دا ویډیو سپیشل دا یو دوه خاص واړه عملونه درته ښیم انشاءالله. د هغې په وجه به الله رب العزت چې د چا کاروبار نشته هغې دپاره به ښایسته کاروبار ورکړي، او که د چا کاروبار شته خو برکت پکې نشته، په خوند مزه نه پوهېږي، په ګټه او په تاوان نه پوهېږي، هغې دپاره به دغه مسله الله په دغې وړوکي عمل سره حل کړي. عمل دا دی چې د جمعې په ورځ د جمعې د منځه نه پس چې کله ته جمعې مونځ وکړې په خپل ځای به ناست یې قبله رخ په اودس کې به 70 پیرې المعطي هو الله المعطي هو الله او یا پیرې به دا ووایې، مخکې وروسته به درود شریف ووایې او هغې نه پس به دعا وکړې. بیا د هغې نه پس هره جمعه به دغه عمل کې او بیا به ورپسې روزانه یا عزیزو یا فتاحو یا عزیزو یا فتاحو دا به 500 پیرې وایې روزانه، 1500 مرتبه دا روزانه. دا دوه واړه عملونه په دې باندې کار شروع کوي، دا په پابندۍ سره کوئ انشاءالله چې د کم ورونو کاروبارونه نشته دی هغې ته به الله رب العزت د ښایسته کاروبار بندوبست وکړي او الله به ورته د حلال رزق د ګټلو بهترینه لار کولاو کړي انشاءالله. د الله په فضل سره ډېر زبردست عمل دی، ډېرو خلکو په دې باندې تجربې کړي دي او دغه عمل یې کړی دی، نو الله رب العزت هغې ته لارې کولاو کړي دي. دویم ورپسې چې د چا کاروبار شته دی خو د هغې پکې برکت نشته، یا په خوند مزه نه پوهېږي، یا پکې نورې مسلې دي، نو دغه عملونه کوئ انشاءالله. د دغې په وجې به الله رب العزت ستاسو دغه مسایل حل کړي. دغه نیک پیغام د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ دغه پیج در سره لایک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.